نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د زندګۍ په معاملاتو کې مشاورت له یوه طرفه دا شرعي حکم دی او له بله طرفه دا د قومو عادت او روایت دی. په دغه لحاظ باندې په معاملاتو کې مشاورتي مجلسونه رابلل دا یو ښه روایت او عادت دی او دعا به د کامیابی کوو. مګر په مجلس مشاورت له جرګه کې ګیلې شرعي تاریخي واقعات قانوني دفعات بیانول نه وي، بلکې په هغه کې د حالاتو د بدبختیو او د مشکلاتو د اسبابو تلاش او له هغو بدبختیو د وتلو لارې سنجول کړي. په سورت جاسیه کې 40 آیت کې الله پاک د کافر ذهنیت بیانوي. هغه وایي وما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر. هغه وایي زموږ مثال د موسمي وشو او سبزی دی. موسم راسی شین سی او شایسته او دا وطن په خوړکای سی، بیا وچ سی یو پر ځکه پریوزي چې موسم یې تر سی هغه پوره واښه له منظره ووځي. موږ هم دغه شي پیدا کړو، بیا به مرو چې موسم د یو قوم پوره سي بیا به پوره نسل ختم سي. لهذا هغه دا وایي چې من مادي دی، نه مخته څه شته چې خالق یې وبولم، نه شاته څه شته چې آخرت او معاد یې وبولم. خو لیکن درواغ مومن او کافر دواړه نه وایي. بعد خلافي مومن او کافر دواړه نه کوي. دوکا مومن او کافر دواړه نه کوي. په اعتماد کې خیانت مومن او کافر دواړه نه کوي. هیڅ چا نه دی اورېدلی چې د نبي صلی الله علیه وسلم د زمانې قریش مکه سره د کفر دوی درواغ ویل. دا چیرې هم تاریخ نه دی لیکلی چې وعده یې په نس خوړه. دا چیرې هم سیرت نه دی لیکلی چې په دوستۍ یا په دښمنۍ کې له چا سره خیانت او دوکه کوي. نن مغربي دنیا هوا پرسته ده. د مغربي دنیا د زندګۍ بنیادی فکر آزادي ده او آزادي له مذهبه، له خالقه، غلامي د خواهش. مگر د مغرب استوګی خلک تاسو وژغوئ چې په مغرب کې څوک درواغ پېژني. یا په مغرب کې په د معاشرتي زندگی کې څوک کول په نس خوري. په مغرب کې د عام زندگی په چلاو کې دوکا، په تجارت او په سوداګرۍ کې څوک له چا سره کوي. دوم صنف د انسانانو هغه دی چې هغه ته بمخي برخي انسانان ویل کړي. په پښتو کې ورته وایي د ویلې باړې غاړې څري. په خوله یې یوه ده، په زړه یې بله ده. چې په خوله یې د هغه په زړه کې نه ده
چې هغه په زړه کې یې د هغه پر خوله نه راوړي، چې وینا یې د دغسې عمل نه دی، چې هغه کړي دغسې ویایي نه، چې هغه ښکاره دی دغسې علمیا نه دی، او چې هغه د نن دی هغسې سبا نه دی. د ده په شخصیت کې تضاد او تفریق دی. د هرې مرحلې شخصیت یې د بلې مرحلې د شخصیت تکذیب کې تردیدي. په شکل او قدر و قامت او په لباس مګر په فکر او کردار لیو وي. خود د مادي دنیا عزت او دولت د ده ورکه ده. لهذا له دغې وجې څخه چې په دا 5 وخته نه ولا ضالین دوره کې خاوند مکې دوره کې خاوند نه، یعنی زما د زندګۍ بنیادي فکر خودغرضي مکې چې زه به د او دولت لوږه لرم. تاسو ته مالدار خلک دي، هغو ته دا معلومه ده چې دوره کې خاوند کله نه دي. پر دا ګډو وړو ګرځي، ولې خو د ده خو ورکه سوې ده. په یل ګرځي په بله راوځي، په یوه اوړه خیاځي په بله سوړاږي. نو دغه ودغته د قرآن و سنت په زبان کې ضال ویل کړي، یعنې دوره کې ودغته مذبذب ویل کړي، یعنی د ده سمت معلوم نه دی، معلوم مقصد یې نه دی معلوم، لار یې نه ده، د غرض طلبګار دی. نو که و کفر ته کله و اسلام ته ورټوب کی، خو نه اسلام هدف دی نه کفر. ورکه که یې په اسلام کې دوله تر ګردو ښه مسلمان دی، که یې په کفر کې بیا یې په اسلام د خدای دین دی ورب ته پاته. د دغو انسانانو دریم نوم د قرآن و سنت په اصطلاح کې منافق دی. نفاق په عربي لغت کې و هغه سرنګ ته ویل کړي چې د دواړو خولې خلاصې وي. لهذا دا خلک دروند لارې و درواغ او رښتیا ته و وفا او بې وفایي ته و دیانت او خیانت ته و هره خوا ته خلاصیت په ګټه پسې ګرځي. د دو په باره کې الله پاک فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دا بمید برخی مخلوق، دا مذبذب او دوره کې خاوند، دا چې پر هره خوا باندې ځي، پر مخ او پر شا پر دواړه، دغه به د دوژخ په دالان دې تلي کېږي. ولې چې دوی په ښکاره انسانان ښکاره کړي، مګر پلمیا لوان دي، له انسانیت فارغه دي. کافر به د دوژخ یوه درجه دوی را لوړ وي، ولې چې هغه د انسانیت په دایره ځننه له ایمانه فارغ. که چیرې موږ د ځان له بدبختیو، له بې انصافیو او له مشکلاتو څخه د نجات او خلاصتوب هوس او شوق لرو، بیا باید چې موږ رویه د انسانیت اختیار کړو، چې لاندې و باندې له ځانه انسانان جوړ کړو، داسې نه چې په ښکاره انسان او په فکر او کردار لوان یو. دومه خبره ختم. واخر دعوانا یعنی مخلوم وقت ختم بیا را شئی یاسی توری وقت زمور د قومو مذهبی او
سیکولر سیاستونه چې دي پر دا باندې هم موږ ته کتل پکار دي. عمومي سیاست چې په د وطن کې یا په قومو دی هغه د درو شانو ملغوبه ده. حقیقت یې سر دی، عداوت یې منځ دی، تجارت یې اوسه دی. یعنی موږ په د سیاسي عمل باندې او په دعوت باندې چې څورې هم صدان دي که هغه مذهبي سیاست د ځان هدف لکه سیکولر، په شخصیت کې وحدت نشته، په دعوت کې وحدت نشته، او په غرض فکر کې خیرخواهي او په انجام کې معاونت او خدمت نه وي. د کوم عقیده او قوم چې مذهبي او سیکولر سیاست په ابتدا کې د کام د غلو، د جذباتو د لمبه کولو، پشي کولو وي، او بیا دا کې و مخاصمت درول او بیا لشال دا جوړول چې د چا دغه طریقه کار وي. ما خیال شي د انجام د بدلولو نه لولو سوچ پر شمالي وزیرستان آپریشن شروع. دا آپریشن چې کوم جمهوري حکومت پکې پښتانه شریک د ډرون حملو اجازه چې مغرب ته ورکول کېده، دغه اجازه کې پښتانه شریک د روس یرغل کېده. داسې سیاسي چې پر د خوشحالي کولای د پاین د کورنۍ ټغر ټول چې بیا څه وخت د نیټو فوجونه سره ظاهر شه او بیا د خوشحالۍ روازو چې دا برمانت لږ سوچ وکړئ یاسه چې د روس ایدو او که د امریکې راتلل ایدو سیاسي جماعتو د روس افغانستان یستل هم او د نیټو او د امریکې او د مغربي و افغانستان ته د راننوتلو ماحول جوړو چې بې مړ سو هغه بې شهید و، قاتل و هغه به طالب او مجاهد و. لږ تاسو ځان ته وګورئ چې دا سیاسي موقف کې صحیح دی. دریم پکار دا دی چې په دا قوم چې یو زمانه په سیاسي ته د شهرو دنیا بلله کېده، د حکومتو کوهاټ بل شهر دی او د شهرو د دنیا هر حکومت کمیت کې آزاد او خود مختار خلک یاست. نن دنیا د شهرو دنیا شیندل یې دنیا نه د پیل یې دنیا ده. دنیا کورای ارض سره له انساني آبادۍ او د دغه او نظام د UN چارټر دی، یعنی د اقوام متحده دستور العمل د دغه کلي د زندګۍ منزل، مقصد او لار متعینه کوي. او دا ټول ملکونه چې تاسو ملکونه بولئ له UN چارټر سره د معاهدو له لارې تړلي دي او د دغه اقوام متحده
دغسې دوې ادارې دي لکه زموږ قومي اسمبلی او سینټ. قومي اسمبلی د مردم شمارۍ پر بنیاد نمایندګي لري، سینټ د صوبو د حقوقو وکالت او دفاع کوي. په اقوام متحده کې جنرال اسمبلی د انتظامی یونټانو پر بنیاد باندې نمایندګي لري. سلامتی کونسل 15 هغه قوتونه، قومونه او ملکونه چې د هغو په مابین کې د دنیا وچه، فضا او سمندر تقسیم دی، دا هر یو د خپلې مملوکې او محکومې خطې دفاع او وکالت کوي. له دغې وجې چې جنرال اسمبلی هر قرارداد پاس کړي، په دې 5 کې که یو هم په خپل ملکیت او حاکمیت کې مداخلت وباله، مسترد کوي. لہذا دا ملکونه په نامه ملکونه دي، مگر حیثیت د بلدیاتي ادارو دی. تاسو ټوله تعلیم یافته خلک هم یاسته او پارلمان کې استلي هم یاسته. پاکستان رنګي ملکونه د UN چارټر له دایرې وتلی، په خپل ملک ځننه قانون جوړولی شي، دا اختیار له ده سره شته، دا صلاحیت دی لري. پاکستان رنګي ملکونه له خپلو ملکي وسایلو څخه بغیر د NOC دا استفاده کولی شي. پاکستان رنګي ملکونه خپل ضرورت له نورو ملکو څخه بغیر د اجازته پوره کولی شي. دا نوم ملک مگر خویه د یونین کونسل، د تحصیل کونسل او د ضلع کونسل. پکار دا دی چې قوم موږ په حالاتو د دنیا خبر کو. همیشه لپاره هر فیصله چې سړی کوي د هغه لپاره بنیادي خبر شرط د درو خبرو دی. د انسانانو شناخت به در سره وي چې یو پال دی که دوه مخې برخي. د دنیا له حالاتو به ولد یې چې شیندل یې دنیا ده که پیل یې دنیا ده. دا نوم چې دی دغسې یې خوی دی، او که یې نوم د ملک دی، کور یې ډګر دی، بلدیاتي ادارې دی. له دا سره سره بل معلومات دا پکار دی. تاسو ټوله تعلیم یافته او په تاریخ خبر خلک یاست. د دنیا پر هر خطه باندې چې نن مسلمان حاکم دی، که هغه حاکم بادشاہ بال کړي که جمهوری بال کړي، دا ټوله خطې یو زمانه د دغو خطو نظام اسلام وو، قانون یې شریعت وو، حاکم یې خلافت. انګریز دا درې سره له دغو خطو څخه په بهرۍ صفا کړ او دا ټوله خطې یې تر خپل ملکیت او حاکمیت لاندې راوستې، او بیا یې په وړو وړو ټوکړو کې تقسیم کې، یو یې پر یوه کښېنه او بل پر بل، چې ملکیت بې زما وي، حاکمیت بې زما وي، امانت به له تا سره وي، بدرګه بې تکي. اوس و چوکیدار ته چې ته د حاکم نوم ورکې او په قوم کې یې داسې متعارفه کې، دا قوم په تاریکی کې پاتې سو او که په رڼا کې ته ووت. بله خبره دا ده چې تاسې ټوله تعلیم یافته خلک یاست، و تاسې معلومه ده چې حکومتي نظم دوه قسم وي، ویلفیر او سیکورټي. ویلفیر ریاست چې وي او حکومت، هغه د خپل پبلیک حفاظت او خدمت د ځان فریضه بولي. په ویلفیر سټیټ کې د جرایمو ارتکاب کېدای شي، مجرم ورکېدای نشي او خلاصېدای نشي. تاسو ونه لیده د امریکې مجرمان په دغه پاکستان کې گرفتار هم شو او مړه هم شو. او دوم نظم د حکومت سیکورټي سټیټ،
یعنی هغه د امانتي خدمت او د هغه د مفاداتو بدرګه کې د سیکورټي سټیټ مزاج بداوي چې له خلکو به ډاکوګان جوړوي، مجرمان به جوړوي، قاتلان به جوړوي، ادارې به کارډونه ورکوي چې بس چې د څه زړه هغه معیه کوه. له غړي رواجې سره څه تعلق دی؟ هغه څه کوي؟ البته چې لوړه یې پر ککرۍ کړسا ور جوړه کړي چې هغه ورته وایي چې خدای پار دی ګناه هم څه کړی دی، خو نو د صحابه آډر دی، نو څه وکړو؟ دا ستا پاکستان خو دغسې ملک دی. نو چې دا د چا ضرورت دی؟ مالک او محافظ او چیمپین بولی. مغرب دا خپل فکر د هوا پرستی او د دغه فکر پر بنیاد باندې خپل تهذیب او کلچر پوریت په نامه د اکثریت په بهانه د قانون په لباده کې پر دنیا سپرول غواړي. ستاسې تجربه او معلومات دي چې د دنیا په یو ملک کې د جمهوریت نتیجه د مغرب او د امریکې د مفاداتو او مقاصدو ضد رایسي، هغه باندې اوبه تاریکي. پر دویمه درجه باندې دا جمهوریت او الکشن زموږ د اسټبلشمنټ ضرورت دی. زموږ اسټبلشمنټ په دا خطه کې د مغربي مقاصدو وکیل دی، د مغربي مفاداتو چوکیدار دی. دی دا خپل کردار د جمهوریت په لباده پټول غواړي او د خپل غلطې کارکردګۍ ګند او ملبه پر جمهوري ادارو، پر سیاسي جماعتو، پر عوامي نمایندګانو اچوي. پر دریمه درجه ناراضه کړی ما الکشن زموږ د لیډرانو ضرورت دی چې د ځان شخصیت نمایان کوي او ته منصب او ته دولت پورې ځان رسوي. دا اوټ چې اچوي د دغه اوټ اچول څه ضرورت دی؟ دا ککرۍ خو دوی ولمتوي، دا خولې خو په دوی کې تویږي، دا وړګې خو د دوی شنې وي. د اوټر ووټ اچول ضرورت نه دی. د چښند اوبو نل ضرورت دی، د کور د رڼا بیلۍ ضرورت، د ګند اوبو د یستلو نالۍ ضرورت، ګلۍ ضرورت، سړک، تعلیم، صحت. تاسې راته ووایاست چې دا ټول عوامي نمایندګان له منځه ووځي او پبلیک او اسټبلشمنټ وله پاتې شي. دا اسټبلشمنټ به دا ضرورتونه و پبلیک ته نه ورپوره کوي چې کوم چیف منسټر په 40 کروړه ځان پر عهده پاته کوي او بل چیف منسټر په عرباو د عهدې لپاره شندي، دغه به د عوامو خدمت کوي. د چا چې اوټونه خرڅوي دا به د عوامو خدمت کوي. څوک چې پر یوه ټلیفون باندې غړي ورږدي خپل اوټ نشي اچولی، دا به د عوامو خدمت کوي. بلغیر له دغې خبرې چې د الکشن له لارې دا خبره بدۍ پیدا کوي، کور پر کور به رنګ بدۍ پیدا کوي. نن زموږ په بلوچستان او په سرحد کې چې دا څورې نومیاتې بدۍ دي لکه بازي صاحب چې وویل، دا ټوله د دغو انتخاباتو نتیجه ده. لهذا دا ټوله مجلسونه د غور قابل دي، رویې بدلول دي، ګیلې کول، شرې کول، د یو د بل پر در باندې دستک ورکول، دا د بدبختیو د خلاصېدو علاج نه دی. کردار بدلول یې ضروري دی.